المضلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما محترمو مشرانو دوستانو او قابل احترام میندو خويندو، ستاسو روان دي د زیارت پروز پدې ټیم د قرآن حدیث او فقهي مسائل درس کیږي او تاسو یې شوق او ذوق سره اورئ. زما محترمو منګ چې کوم موضوع شروع کړې و په هغه موضوع باندې تقریبا 3 بیانات وشو. که یو کس دا غواړي چې د قرآن او د حدیث خلاصه څه ده، د شریعت خلاصه څه ده، د دین خلاصه څه ده، د اسلام خلاصه څه ده، نبی علیہ السلام سره وړي دي، اسلام څه شی دی، د قرآن حدیث خلاصه لب لباب نه چھوڑ دا څه دی. زه پورا شریعت باندې چلیدل غواړم، نو زه پس او په کومو خبرو عمل کوم، نو په آسان انداز کې مختصراً د ټول دین انټروډکشن تعارف چې زنګ مخه تراشي. زما محترمو نو په دې موضوع باندې بیان جاری او تاسو تفصیلی بیان اورید. نن بس تاسو روان دي په معاشرت باندې بیان کیږي. معاشرت رهن سهن ولړه ناستا خوراک سکاک تعلقات په دې موضوع باندې با ستاسو لوان دي بیان کیږي او اسلامی ریاست بسنګي په دې باندې با څنګه من عمل کو او دا بسنګي د پرس پرنسپلز اصول ضوابط اخلاقیات اټیکیټس دي په دې باندې با ستاسو وړاندې نن بیان کی. زما محترمو په
په معاشرت کې سره ازي رهن سهن کې په معاشرت باندې بیان دی درستنی درې بیاناتو خلاصه به هم بیانوم او ټاپک دی موضوع ده د ټول شریعت خلاصه او دلیل دی د پاره یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دا ریفرنس ته چې اے مسلمانانو پورا په پورا دین کې داخل شه تو حال دی یوز الحال دلته پورا دین کې به داخل شه خپل هم پورا په دین او دین بم پورا وي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه بلکې یو حال د دوزل حال دی نو هغه کې تاسو داخل شه تاسو هم پوره دین هم پوره زما محترم الله اکبر لہذا د شریعت خلاصه چې دا سلور خبره یا پنځه خبره نه دي چې ماشوم پیدا شو په وخت کې بانګ اوس مړ شو نو جنازه اوس لوي شو نو نکاح او دس او غسل او ماشوم سنت کول نه بلکې د شریعت لب لباب نچوړ خلاصہ هغه شپږ خبرې دي کله زم پنځه دي معاشرت معیشت یو ځای کما او کله ویم چې شپږ خبرې دي معاشرت او معیشت جدا کم اوس په همیشه دغه ویم چې شپږ خبرې دي ځکه چې دا هر یو احکام جدا جدا دي لہذا نن به خبره اگر چې مونږه په اخلاقیات او فلاحی ریاست پسند گئی حکومت پسند گئی دا هغې څه ذمہ داری دي پرنسپلز دي اصول دي اخلاقیات دي اټیکیټس دي حکومت پسند چلیږي نو په دې موضوع بس تاسو وړاندې بیان کوم خو چې کوم بیان شوی دی د هغې خلاصه لب لباب او نچوړ بیانوم نو د خپل دوه ټاپکس چې کوم پاتې دي د یو ټاپک کې هغه بیانوم هغې کې لومبۍ خبره چې وه نو خپل عقیده ټیک کې په دې به لږ بیان وکړو بیا ایمانیات ډي پی سی بنیاد او دویم عبادت نماز روزه حج زکات دریم معیشت کاروبار سلورم معاشرت رهن سهن ولا ناس تعلقات پنځم معیشت معاملات اخلاقیات او شپږم فلاحی دینی ریاست دا شپږ خبرې چې دي دا د شریعت خلاصه ده شریعت د سرسومو نوم نه ده د سرواجونو نوم نه ده اسلام چې ده دا مکمل ضابطه حیات ده زنګ سټنډرډ ده سټنډرډ معیار دستور دا زموږ دی الحمدلله نو پاغي باندې عمل کو پاغي کې په معاشرت باندې خبرې ترازو خو په ایمانیاتو کې عقیده کې ډي پی سی په دې نبی له سلام 13 کاله مهنت کړې ده 13 کاله مهنت کړې صرف په عقیده دلته یو نقطه د تعلیم یافته میل فیمیل ټیچرز علما سکالرز د پاره دا ګوره چې نبی له سلام راغی کنه نو سلويخ کاله د شریعت نه چپ ده په خلکو کې خپل اعتماد پیدا کړ یو کس هغه لیډر جوړ دی چې دا هغه ماضی بيداغي داغدار لمنی نی غلطیر چا کی بیا به ګورو چې اوس پکې غلطی شته که توبه وباسله نو دا غزوړ دی ګناونه کوي او مخکم کوي توبه وباسله دا هغه جون ته به ګورو چې قرآن او سنت مطابق دی کنه لومبۍ نبی علیہ السلام سلويخ کاله داسې جون تیر کړ چې د خلکو په اعتماد پیدا شو ټول امانتونه به نبی علیہ السلام سره کې خودل تاسې اعتماد چې دغه پیدا شو الله اکبر او چې چا کې سونم اخلاقیاتی خصفاتی اټیکیټس نو
که دوه ایټیکیټس اخلاقیات چا کې پیدا شو، رښتیا ویل او د امانت خیال ساتل، نو دغه ټول صفات ایټیکیټس اخلاقیات موجود دي. نمبر 1 رښتیا ویل، دروغ نه، او دویم نه به وایو، بچو تربیت بم کو، او دویم الصدق ينجي والكذب يهلك، رښتیا نجات ورکون کې ده او دروغ هلاک کول کوي. په خبره پوه شو؟ الله اکبر. نبی علیہ السلام ټول جن سلویخ کالا دو تمغه وته ولګي دي غټه غټه، صادق اور امین. او دشمنانو وي والفضل ما شهدت به الاعداء، چې دا واقعي رښتونه پیغمبر دی او رښتیا به دی وي. نبی علیہ السلام چې مدینه ته لړ سوار لسره دی په لار ولګي دي، ډېر خلک ملاقات لراتل. یهودی عالم ملاقات لراغه عبد الله ابن سلام، the first impression is the last impression. وليس هذا الوجه وجه كذاب. دا مخ چې دی کنه دروغجن کس مخ نه دی. څوک چې دروغ وي دا خبرو کې انداز رفتار گفتار کې فرق. لومبه چې دی نبی علیہ السلام لاره خراب ده، پل خراب دی، زمکه خراب ده، دا چل نور د چا چلیږي او پیسہ چا چلیږي، جنډه کما جوړ کو دا فلانه فلان، دا اسنا د خلکو تربیت وکړه، خپل ځان اعتماد په خلکو کې پیدا کړ. الله اکبر. او دویم نبی علیہ السلام ټول توجه چې دا هغه څه ته وکړه، عقاید دیار لسکاله د عقیده مهنت شو، روزه، حج، زکات، کافر سره جنگیدل او بانگ، وړو کې اختر، لوی اختر، قربانی، شراب حرمت، پرده، دا ټول احکام لس کاله کې راغلي. نو دماغی تربیت، ذهنی تربیت، دل کی تربیت، په دې ټول کارو جماعت تیار کو، کټن حالاتو کې، سخت حالاتو کې او تکلیفونه برداشت کړه. نو دا دین سو کار کوي، یو تحریک اوچتای دینی دې پر ووٹ، نوٹ، سیٹ، چندا دی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام دا کار نه کړي 53-54 ساله پورې، دا کار نه کړي 53-54 ساله پورې، بلکې لومبه کار شروع کو دعوت او ټول قصې تاسو ته معلومي. زه خبره کوم چې نوي او تاسو ته معلومه نه یو خاص نقطې عالمان تاسو ته سوي ماشاءالله تاسو ته معلوم دي مسلمانان یې نقطې خبره ته کوم خاص. نو بیا نبی علیہ السلام سټیټ الته مدینه منوره ته چراغه، بیا چې کله کافرانو بشرارت کو داغه د پاره ملګرو به امداد کو، او د دین د پاره جمعات اصحاب الصفه به کې به کوم سټوډنټس اسلامیک سټوډنټس سبق به وې داغي خرچه جمعات، او کافر به شرارتو کو او مسلمانانو ته تکلیف ورکو، حکم راغی د غزا ناغه د پاره فنڈنگ ہے وہ بلا خبر 54 سال اس فنڈنگ نہ حتی الامکان اعتماد، تربیت، وحل ٹکول، خوڑل، برداشت کول، صبر، تربیت شو. دا نقطه وا پدې نقطه ځان پوهیږي. بهرحال نو ایمانیات عقیده دې پر سونه مهنت شوی تاسو ته مو دي کې یو توحید دی، یو رسالت دی، یو قیامت دی. توحید دا الله احکام ومنه، رسالت د نبی علیہ السلام رسالت اومنه چې دا غنه پس بل نبی پیغمبر بن راځي، دولس برازي دروغجن، دجالان، کذابان، یزعم دولسنا دیرش سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون یزعم كلهم، هر یو بداوی جز نبی خو اب دجالی دروغجن بوي. بہرحال عقیدہ، ایمانیات، اللہ اکبر، توحید الله یومنه، رسالت د نبی علیہ السلام د طریقو مطابق د الله احکام ادا کې، چې خپل سوچ باندې یو نیک کار کوي هغه بدعتي،
د ثواب پنیت نه چې نبی علیہ السلام کم کار کړي. بانګ ښه کار دی په اختر کې چې اوه بانګ څه کنزل خو نه دي، خو دا ښه کار هم بد کار دی ځکه چې نبی علیہ السلام ټول جن د اختر مونږ ورکړی دی خو بانګ او اقامت یې نه دی کړی. نو تاسو هم په آرام کښېنئ. د ماښام ته 4 رکعاته شروع کې فرض 4 رکعات د نبی علیہ السلام منې کړی هم نه ده او کارم ظاهري ښه ښکاري. خو چا دا کار وکړه پکس کیدی شي کافر شي او په غلطۍ سره دې به سجده سهوه کوي او دا دینو ګڼي. نو دین کې به اضافه نه کوي. امت کې تشدد پس پیدا کیږي. ویره اختلاف نه دی پکار، اتفاق پکار دی. نو کو توحید سنت باندې ټول رالل اتفاق راغی چې شرک راځي نوې فرقې جوړیږي، بدعت راځي نوې جماعتونه سکول اپ تھاٹ جوړیږي. زما محترم نو نمبر 1 عقیدہ پائے کہ توحید رسالت قیامت تیاریوں کے مرگ را روان دے، قیامت را روان دے. الا یا ساکن القصر المعلی، اے اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تجھے مٹی میں دفن کیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ آواز لگاتا ہے. گویا کہ ابو العتاہیہ کہتا ہے لطول الموت وبنور الخراب، اچھے گھر بناؤ خراب ہوں گے، بچے پیدا کرو ایک دن مریں گے. لام عاقبت کے لیے للخراب، عاقبت انجام یہی ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور ختم ہونا ہے. ټول بمړه کی ټول بزو یوم نه پاتې کی. زما محترم نو دا شو ایمان توحید باندې، رسالت، قیامت، تقدیر. ما ته ویلو بار بار مې ویلي دي او بیا اورئ. تقدیر دا دی چې الله رسلی کلی دي. نو بیا موږ وحی ولې چې ګناه وشي الله لیکلی د دې شل پرې ما جواب درکړ او بیا هم درکوم. ګوره الله دا نه دی لیکلی چې دی به بدکاري کړي. الله بنده الله دا لیکلی دي چې دا انسان به په خپل اختیار سره په خپل آینده څه کوي. دا الله لیکلی دي چې دا انسان به په خپل اختیار سره آینده څه کوي. دا الله لیکلی دي، دا الله لیکلی دي، دا الله لیکلی دي. हम पे खपल इख्तियार सर कत्ल को या बदकारी को लो सजा मिलेगी. रिश्ते आसमानों पर बनते हैं. न दारे से कम आसमान की लिखली था हम तो पता नहीं था आसमान कैसे लिखली थी. मंगला अल्लाह इख्तियार रखले हम बलास कतकू ओ नोड़े बलू चिनोड़े मुआगज तो खिटे तेरा न गोया जिदा अल्लाह लिखली ता से मतलब जंग पे इख्तियार सर रिश्ते दे पर मंडे वो खज़े दा पारा हां तकदीर किताबें 313 313 किताबुन المصنف نبراز شرع عقائد المصنف لأبي بكر نبي شيبة شيخ البخاري. نو زمان محترم 313 پدی کی اوچت 104 اوچت 4 کی اوچت محمد پاک کتاب قرآن فرشتے باغی ایمان لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. آخرت یروز ملکی گور سب ختمی گی دا ټول ارسه ختمی او دا جدید ساينس هم دا ویو. الله منتمخ کې ویلي ذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اسمان بوش لیږي اسمکه به ختم شي غرونه به سره دا وزن والوزي او بالکل دایره پشان بشي دنی ہوئی روئی الله اکبر کالعهن المنفوش داسې به والوزي. قیامت په موږ نه راځي، قیامت په پاسه په کافرانو او مشرکانو راځي. یو الله والا بني قرآن بني د قرآن حروف بني تاسو بنای. قیامت په چتم په تاسو نه راځي ولی تاسو الله الله وای ذکر اللہ اللہ. مسلم شریف جب تک اللہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. مسلم شریف اللہ یادہ مفعول دے دا فعل محذوف اتقوا اللہ. مولا علی قاری مرقات کی فرمائی شرح مشکات کله چې یو داعی وي قیامت باندې راځي الله سے ډرو الله سے ډرو. نو دا شو ایمانیات. دویم عبادت منز روجہ حج زکات. شروع کی خبر دا ودس نو دا پاکے نا پاکے ودس په مزه مزه کوي خلال کوي مسواک کوي شروع کې بسم الله وای لا وضوء لمن لم يسمي توضؤ بسم الله بسم الله وای ودس کوي ثواب ملوش. یو نیت کوي نیت د زړه شی دی په خپل نیت ضروری نه دی
څلور رکعته فرض کوم و بصوم غدن دام نشته نویت سنت الاعتکاف دام نشته تړه نیت کافی دی جمعه ته ځې پړه کې نیت وکړه مانځه دراله جنازه دراله اختر لراله بس الله اکبر ځکه چې لکه تا ته پته چې امام پسې ولاړم دوه رکعته کوم شپږ زائد تکبیر وایم دغه کافی دی یا ته په جبه سره نیت کول نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی الاشباء والنظائر علمګری کې لیکلي چې مستحب هم نه دی صرف جایز دی مستحب داغه کس د پاره چې مست نه ودرېږي او شکی یره دا نیت وای منظر شروع کو شابه دا مطلب بهرحال نو عبادات پاکی نه پاکی دا یو اهم نقطه د تویم تعلیم یافته کسان غور سره وکړي دی او عالمان ته وبو درې صفات دي رنگ بو مزه رنگ بوی او مزه چې درېونه خرابي ته وبو رنگ بوی او مزه دا پشان د وړو بول دي بس دا په خپل نه پاکي او چې دوه پکې خرابي رنگ بو یا بو مزه یا مزه رنگ نو بیا په ګندګي وینځل شي ګندګي لګي په وینځل شي خو داس په نشه کول او چې یو صفت خرابي رنگ یا بو یا مزه نو دې داس کما تکلیف درنه کی خو دسم پکېږي او ګندا نجاست په هم وینځل شي بیا اوره کروڑونو روپو مسله ده وړه مسله یو پوي پینی عالمات علما په پوي ني دو بو درې صفات دي بچي رنگ بو مزه درېونه خراب دي دا پشان د وړو بول دي بس دوی خراب دي نجاست په وینځل شي خو داس په نشه کوله او یو خراب دي نو سکیما نجاست په وینځل شي او هغه وداس په هم کوله شي لکه پټرول تک سپین دي نجاست په وینځل شي خو وداس په نشه اوس پوښ په خبره باندې خجی مخکې زه دا خو د وبو مسله شو استنجا وضو غسل تیمم دا عبادتو کې راځي او غیر مقصوده نماز رضا زکات زکات په چاله ورکو چاله بنه ورکو رور خور تر ما ماسخر خوا خېدی له وړم به زکات ورکو اتو کسان له زکات نه ورکو اتو کسان له ته چې اچانه پیدا مور خپل رو داغي مور خپل ستانه څوک پیدا دي بچي و داغي بچي مالدار له بنه ورکو سید له بنه ورکو سلور خذا خاون له خاون خو نشي ورکول شپږ او کافر له زکات نه ورکو او ماشوم باندې زکات نه کیږي نو د ماشوم په مال زکات شته که ماشوم کروڑپتی وي پاتې شو د پلار نه زکات به نه ورکوي چې بالي شي بیا بالا ورکوي دا مکلف نه دی چاله به زکات ورکو ډومبې اومې ورور خور تر ما ماسخر خواږي چاله به نه ورکو اته کسان دي دلته یو اهم مسله ده دا اوره یو کس سره شپږ تولې کالې د پیسې نشته په هغه زکات نشته یو کس سره یو توله کالې د خو سره سپین زری یا پیسې دي یو روپیا نه څنګه چې بشتي زور کې لیکلي دي یو روپیا باندې خو په خوا میخه کېده ځکه داسې لیکلي دي بلکې هغه پیسې په زرګونو کې تاله وته لګېدلي لاکر کې پرتې وي د قرض او د خرچې نه پاکې یو کس تنخواه 1 لاک ته 2 تولې سره زر دي خو هغه تنخواه لګي کور کې نو زکات پې نشته خو بیلې پرتې تاله وته والی بیا په الشته په وو تولو زکات نشته چې ورسره پیسې نه وي او د زناورو زکات هم تا ما ویلو چې پسلو ګډو کې یو ګډه ده پسلو چیلو کې یو چیلې ده خو الا ففس صائمه زکات چې بار سریږي اکثر کال کو کور کې خوراک ورکې په لکونو زناور دي پای کې زکات نشته دیر شو میخو کې یو میخه ده یو کال چې سلويخي پای کې یو میخه ده خو 2 کال دغه د غواګانو حساب دی ول جاموسو کلب کرے میخه پشان د غواګانو نو غواګانو دغه حساب دی نو دغه د میخه مشو میخه په غوا باندې قیاس شو ادي قربانیم جایز ده ول جاموسو کلب کرے کما فل کنزه په خبره پوښو نو په دې کې زکات دی ففس صائمه زکات دا قید د صائمه بهرحال نو دا خبره زکات شو حج کې 3 فرایض دي او واجبات دي دایات کې ډېر غټ غټ کورسونه چې د ناغه مکوي غټ غټ کورسونه مکوي غټ غټ کتابونه مو ګوري 3 فرایض 7 واجبات یاد کې زما په ویډیو د اردو پښتو کې هغه غواړي بیا له عمره او حج لځي او کنه عمره کې حج کې دا شان راشي ها نیچه 3 فرایض 7 واجبات دا حج کې دي عمره کې سلور کار ضروری دي نمبر 1 حج احرام نیت پکې احرام باچه نیت پکې دویم سعی صفا مروه دریم طواف سلورم ویخته کټ کو 2 3 ویخته کټ کې دا کار مکو
ویښته نشي کټ کولی، ته به سر سره کټ کې د الله په لار کې د الله بنده. نو دا عبادت شو. بیا ورپسې شو معاملاتو باندې تفصیلی بیان ما کړی دی، تفصیلی رستنی بیان په معاملاتو شوی ای کې یو زراعت دی چې له موږ ځمکه ورکوو چې ست کرے هغه کې به شپږ منه 10 منه راکې دا حرام دي، دا حرام دي او دا جایز دي چې ستا خوخه ده چې څه کرے خو مال او متعین غنم یا جوار راکې دا جایز دي. ښه عالمان دي ته ناجایز وي، ته شوتل کرا مال به غنم راکې خیر دی، چې ته څه کرے هغه کې او مال دون راکې نو بیا ټیک نه دی. واما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، دا مسلم شریف روایت ده. او زنګ فقه حنفی کې دغه ده په خبره پوښې بیا اوره پدریمه پسرومه په برخه اخو جایز ده کنه، او چې پیسې تی الو زمکه ورکو به هر فصلانه مال 10,000 یا 2 لک روپے را کې دم جایز دي. او دا 15 من غنم او 15 من جوار الا حرام دي چې غنمو کری او ته غنم غواړي هغه جوارو کړی بیا حرام دي، او هغه ته اختیار ورکړي چې اوګه کرے او که شوتل مال براکه 15 من غنم ناغه بیا بل شو. اما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به زراعت، دا معاملاتو کې راځي. کروندا دغه به عشر ورکو او لسم سیب لسم مرچکه لسم نیمبو که تاسو کر اونه کې نیمبو نشو لسم نیمبو بهر ورکو. ما اخرجت الارض ففيه العشر واتوا حقه يوم حصاده. دا لوډینګ خرچه وباسلی شو، دا هر کم یو شی چې تا وکړو او درې بداغي د لوډینګ خرچه موږ وباسلی شو. زراعت ومه تارس دې کې مساقات هم راغی. باغ به ال خرڅه چې ګل نوي بلکې میوه جوړه شي وي، صرف اونې دي دا نشي خرڅوله چې دې اونو کې به ګل جوړیږي او بیا به پکې دغه جوړیږي میوه نه میوه چې جوړ شي به خرڅول شي. نو مساقات چې سونه میوه کیږي نو دا غي بیا درې قسمونه دي د مزارعت په شان ما ته وي. پیسې جایز دي، دي ته وي قراء الارض، دا بالاجماع جایز ده الا عند ابن حزم هغه وی جایز نه ده. کاد قول ابن حزم خارقا للاجماع، ابن حزم اجماع شلول ده وی په دې قول باندې ځکه چې پیسې جایز دي. قراء الارض دا جایز ده او کرایه دکان دا جایز ده، خو بعض دې کې اختلاف کوي هغه دا غي څه حیثیت نشته. الله اکبر. بهرحال نو یو پیسې دي، یو متعین معلوم سیز دی او هغه ازمکه ولا اختیار ورکړي چې تسم کرے تا ته اختیار نه هم جایز دي. حواله ریفرنس می درک او بالثلث والربع نیمستانی مزما دوی سستا یو زما دا خو جایز ده عند الصاحبين. هو نفدي تصرف مکروه وي، حرام وته نه وي. والفتوى على قولهما للضروره هدايه. نو فرمای زراعت تفصیلی ما تاسو ته د دې حواله درکړو په مسلې په دغه مساقاتم دغه د چې لکه چا سره باغونه پنیمه کې یا پیسې وغیرہ ناغه بیل شه. اجاره لیزینګ د مونږ گاډي الو د بینک نه څه پیسې ورکو او څه لګي ورکو دي کې خو مونږ مالک شو. او یوې د اسلامي بانکونو والا لیزینګ کوي اجاره چې ستانه کرایه لې او گاډي دا غي ده او ته پیسې خپل ډکاوه پوښ. نو په قسطونو چې شی ګران شي دا جایز دي، د قسطونو کاروبار جایز دی د ما محترم. خو هغه جرمانه چې لګي هغه آرامه ده. توجه. وقد يزاد في الثمن لاجل الاجل، کبھی ٹائم کی دیری کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہدایہ وقد يزاد في الثمن لاجل الاجل. دا بای زنګ ملګری دي نو مناله مغي وی چې دا درست نه ده او دا ترمذی باب نقل کوي په دې باندې چې هغه کې د ممانعت راغله. جواب ممانعت د دې صورت ته چې دوه یو بل نه جدا شو او نه دا متعین شو چې دا
چې دا به په نقد دا سودا وشوه که په ادار وشوه تا متعین نشو او دی جدا شو نو دا ممانعت ترمذی کې په خبره پوه شو. باقي امام ترمذی چې په دې په نهي باندې باب تړل نو اخره کې لیکلي دي کنه چې ډېر علما کرام د دې جواز قائل دي. په هغې بیا تحفة الاحوذي کې عبدالرحمن مبارک پوری حدیث غټ عالم کلام کړی دی تاسو وګورئ هغې کې مطلق عدم جواز نشته او هدايه حواله او ریفرنس خو ما درکړ. وقد يزاد في الثمن لاجل الاجل کله کله قیمت کې اضافه وشي ولې چې هغه سړی و پیسې په مزه مزه وروسته ورکوي ډاون پیمنټ ورکوي منتھلی پریمیمز بیا وروسته ورکوي نو دا چې دی نو دا جایز دی. او چې هغه بیا سستی کړي دی په جرمانه لګي دا جرمانه حرامه ده بالاجماع عند الائمه الاربعه نو دا حرامه ده جرمانه. اوس کو جرمانه په نه لګو نه هغه پیسې نه ورکوي اوس څوک سوال ساين اف انټروګیشن دې جواب دا دی چې جرمانه په لګو خیر ده دغه چې خلک پیسې نه ورکوي او بیا چې هغه پیسې برابر کینو اک پیسې بوله واپس ورکو کنه یا په اخري قسط کې هغه منها کو جرمانه لګول انتظامی امور تحت جائز ده. امام یوسف د دې اجازه ورکوي نه کې سلوري امامان حبس مال وی جائز ده نو بیا جرمانه خو کې خودل حرام دي دا بیان چې موږ ضبط کو دا حرام دي یا ډبل بیان ورکول دا حرام دي. خو چې هغه حبس کې تا یو کس سره یو پلاټ ته واغشتو که واپس شنو دا بیان به ضبطي او که زه واپس کېږم نو ډبل به در کوم دا خلک کوي ولیکي نو دې صورت داسې دی که دا نه لیکي نو خلک ګړبړ کوي چې بل ښه ګاک ورته ور میلو شي نو هغه پسې منډه کي موږ وایو جرمانه حرامه ده او یقین حرامه ده نو بیا ډېر معاملات خراب شي. امام یوسف په قول فتوا ده چې دې د جرمانه که د لیکلو کې د حبس مال لپاره دا یو نقطه ده علمي ډېره زیاته علمي ده خاص نقطه ده حبس مال لپاره چې دا لیکل وشي او دا جرمانه ته واغشتي شي یا ډبل ته واغشتي شي کابل کس رستو کیږي خو بیا به ولا واپس ورکوي رستو حبس مال دا امام یوسف قول له او دې باندې دلیل وكل قول بالقضاء تعلق قول ابي يوسف فيه ينتقى دا غدا 74 اشعار دي د شروقود پای کې دا یو ریفرنس حواله ما تاسو له درکړه. نو بهرحال جرمانه اي ماربه پر نزدیک ناجائز ده. امام یوسف قاضي لہذا دا قاضی لیس الخبر کالمعاینه لہذا دغه په دې قول عمل کولی شو په دې جرمانه سیستم کې خو پیسې بیا واپس کوو. دغه چې سکول کې جرمانه علي او ناغه دی علي واړه سبق له بیان راځي چې کال تیر شي اک جرمانه دی واپس کی یا دی ولا په انعام کې ول واپس سکول کې ملي مدرسو کې ملي دا ناجیز دي اک پیسې به واپس ورکوي زما محترم ناغي ته وي مالی جرمانه او حبس مال علمی خبرې دي. مخکې تجید مخکې عاریت ده عاریت ودیعت عاریت تانه ما پلاس او غوخت ودیعت تاسو ما یو سیس کې خو لګ ټایم د پاره نو د دوه صورتونو پلاس والو یو اس بي والو کیسټ والو گاڑی والو موټرسایکل والو لک سات د پاره او د خلکونه او به خراب کو واپس ورکو یا واپس کو نه پلاس خو بالکل نه واپس کو سټکه بس پروت به لکه چې کار دې په کو واپس کا خیر سره وکړو ويمنعون الماعون دي کې لیکل دي کنه جلالین کې لیکل دي کنه ويمنعون الماعون دا ول سنه مال ګلګه تیله سټک پلاس چا د نو غوته نه ورکه گاډه و پنچر کی بیا به درکی الکه ټیکه خوکا چې خراب ده کړه موټرسایکل و پنچر کی به درکی نو ټیکه کا بیره ولا کنه پټرول پکې واچو چانه د موټرسایکل واغشت چې ززما کالج چوک ته مثلا مثال درکو دا غینه مخکې تل حرام دي دوه کسان په ګرځول حرام دي کني دا غي هم اجازه تله او پکند کې ور وستل او یا مطلب چې په بریکر باندې تیز دا ګناه کبیره ده څوک په عمل کوي حقله په عمل کو ار یو چې زما موټرسایکل بس په امن کی
او دا بل دا بس غلوم او تباکوم به غرقوم هغه شی ول بیا ټیک کا پټرول پکې واچو یو کس ته لګاډه درک د خو کړو نو چې واپس تراوس نو پټرول ته برابر کا دا کار خو کله ډیر وته واچو څوک په پوي ار یو بس بل یو کس د ټیشو پیپر پشان صفا کوي او ځان په صفا کوي د لوټي پشان او به ورځي ټول خلکو دا غال عمومي طور پر بس کار بدنوالي او ټیشو پیپر بده کی او بس بیا تپوس نشته ان لله فلانه سیاسي لیډر دی مثلا فلانه یو غټ عالم دی یره چا سره منډه تړل نه وي او چا له کار نه کوي او څوک برتی کوي نه وره بھائی هغه 200 کسان برتی کړو او هغه تنخواګانې ملي نو آیا نیمه تنخواه غل ور کوي اگر چې ورکول نشته دا به ګناي ور کوي گفت روړي بیا راځي تپوس کوي نو چې کوم 200 برتی کړو ناغي کوم تور وکړه چکر را لګي چې ځان سره یو درځن کې دی را په مخ کړی دا مشهور عالم او مشهور سیاسی لیډر بارا کې خبرې کوم ناظم بارا کې خبرې کوم ایم ان ایم پی سونه غي کارونه کوي مثلا هر وخت خلاف خبره کوم نه خبره کوم ناغي او چې سره لکار بس کار نه کوي مړه پرې دا داسې خبره ورپسې کوي اچاله چې کار کړي هغه تپوس کړي ای بیا راغلي دي هغه کېله مالټي وروړي دي نه رشوت علي او بل خبره باغی تفصیلی بیان شوه ده خو خلک خوم دا کار کوي کنه ار یو کس استعمالي پشان د ټیشو پیپر چې کارته والی به وغورځي ته پوسم نشته الله دې ته سمې نصیب وګرځي من لم يشکر الناس لم يشکر الله څوک چې د الله شکر نه د بنده شکر نه ادا کوي د انسان چې څوک سره خو کی هغه د الله شکر نشي ادا کوله او کنه چې کوم یو څه د چانه والے سټکی یا موټر سایکل بیا ولا صحیح ورکه که خرابې پکې راغلی هغه ټیک کې پټرول پکې ولا واچوي پکندې مبوزه د الله نه ویریږي ګناه کارونه مکوي پردې حق مدباوي پردې سیز واپس زر ورکه پردې حق ورکه امانت چا سره تا امانت کې خود نو امین سره امانت کړه او چې امانت واغشت اغیلم چې ای کې خیانت نه کوي که پیسې وي او استعمالي نه تاسو پکې قرض والی خلک ار یو کس د کمیټه یا کمیټي مې اچولې دربه کما بیا ورکل نشته کمیټي له دولشي هر یو کس دون خلکو مانه پیسې وړ بس کمیټي دا ما ملګری دا او بیا ورکول نشته بیا ورپسې ګرځه قرض پہلے قند بعد میں جنگ زما محترمو په دې خبر ځان پوي کې چې قرض خو یو اخلې ما او چې اخلې نو بیا ورکوي په ټیم کنه او چې تاسو ته ورکول نشم نو ولې جنگ جوړه ولې شر جوړه ولې فساد جوړه ولې دا دوکه کې چې ورکول نشو دروغ چې کمیټي د وداسه دی واپس ډېر غټه ګناه د قرض له ورکوي نه یو کس باندې ډېر قرضونو ځنکلي کې ډېر غټ دعوت وکړه دعوت کې څه ناستو مې هم د باندې ډېر قرض دی د فلاني دکان بیا ما یوازې کوم دا تا دعوت ولې کړې ویره بس د علماء دعوت کول پکاري ما ته دا غلط دی ته خپل قرض ادا کړه دا اوس په دې تا تقریبا 5,000 روپۍ ولګونه ته قرض دکان لورکا اما لمه ته سره ښکته قرضونه ورکې دکاندارانو له غریبان پریشان دي او کدي سره مړ شوي نو الله به دې وبخي الا الدين السيف محاء للذنوب کدا الله په لار کې شهید شوي نو ټول ګناونه دې معاف شو خو الا الدين که چار باندې قرض دا معافي نشته صلوا على اخيكم نبی له سلام په شروع زمانہ کې دا وي په داسې کس د جنازه نو کوم په خپل رو باندې جنازه او کې په د قرض ولې نه دی ادا کړي یا وفا ولې نه پرېخي دې پیسې ولې نه دی پرېخي بیا نبی له سلام غنیمت مال راغنه بیا به دا اعلان نکو بیا به چې وای معنا د قرض واخله الله اکبر امانت قرض وراثت رومبه با د مړي کفن دفن خرچه دا هغه د کل مال نه وباس من غیر تبذیر ولا تقدیر نه کمې نه زیاتې بیا قرض ادا کې بیا کاغه وصیت کړي غیر وارث د پاره او ورکه که وارث د پاره وصیت کړي د وارث د پاره وصیت نشته الا ان تجيزه الورثه کټول وارثان وی راضي حاضر بالغ وي چې رضای نو بیا ولا ورکه دا چا چې میراث کې حصہ ده مړ دغه د پاره وصیت په خپل جون کې نشي کوله په خبره پوښه کوي دا میراث کې خپل حصہ ده ان الله تعالی
اعطى لكل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث الا ان تجيزه الورثه او كما قال رواه البخاري. په خبره پوه شو ما محترمو. نو لومبي به دا درې کار وکړي، بیا به میراث تقسیموي په 12 کسانو کې. 12 کسان دي، اته ښځې ضرور سړي دي. ضرور سړي په ټول مال قبضه وکړي او تو خود نه ورکړي. بیا غي نه غواړي، زما خويندې نه غواړي، زما لوریان نه غواړي، ته دوبه تر شه واپس تراشه او ته دغه وروړه یو درې سرور صادره یو لولو خور له صادر مروړو ګوره چې سجل د سره کوي واده شوی لورو واده شوی خور اغه له صادر مروړه او کور کې خدای له صادر وروړه ملکې ده جنگ د سره کوي. نو زما کا څنګه پریدي د ننګ او د شرم دا یې خپل چې کوم حساب ورکه خپل حساب ورکه. 12 افراد ہیں، 4 مرد 8 عورتیں ہیں. اصلور مرد دا تو پس خودو باندې ټوله قبضه وکي او دا ګناه کوي. بیا غواړي نه ته ورکول نه غواړي ورکول ورکول پکار دي. بل یو مصیبت ورکه چې دا همیشه خدا خبره کو خدا بل خبره نه کو. بل یو مصیبت اورېږي اکثر خاوندان به خودو تکینی چې وي د مور پلان خپلې سره وړه درونو خپلې سره وړه یا ځامن به تکینی چې د ماما نه یې سره وړه. نو جواب دا دی چې دا د ښځې حق دی چې په آرام ناسته ده نو تاسو ټوپونه مه وهئ. نمبر 1. نمبر 2 که هغې په رضا سره ورکړې ده تاسو ولې ټوپونه وهئ؟ دا هم غلطه خبره ده که په رضا سره یې ورکړې ده. درېیمه خبره دا ده چې وایي ته خپل پلار ته ووایه چې زما ماما نه ته حصه غواړې، تا خپلې خور له څونه ورکړې ده، خپلې لور له یې څونه ورکړې ده. او که نه دا سړي به ټوپونه وي به زموږ د مور حصه راکې، زما د ښځې حصه راکې، تا ورکړې ده یا ته ورکې او دا خلک حصه نه ورکوي. جي یو طرف ته په نظر راځي او بل طرف ته په نظر نه راځي. دا خبره هم غلطه ده. ګوره خفه کېږئ به نه، حق خبره به کوو. تاسو نه ورکړې ده خپلې خور له او واده کړې لور له، مونږ خو نه ده ورکړې. بیا دا ولې چې خلک حصه نه ورکوي او خلک ظلم زیاتې کوي. درېیمه خبره هم شته درېیمه خبره مصیبت او دا خبره خو وروسته واضحه شوه که نه. بله رشته به غواړي هلکه نه درکوو پرېږده ده. ګوره لا یزوجن الا من الاکفاء حدیث چې برابرۍ کې رشته کوي. رواره دی د تره نه رشته نه غواړي، خوړی دی د ماما نه رشته نه غواړي که دواړه برابر ني. ماما امریکې کې دنیا کور نه دي او خوړی چې میټرک کې 3 پیرې فیل شوي نه هلته رشته ولې غواړي؟ برابرۍ کې به رشته کوي. دا حدیث کې راغلي. هغه ښځه به د خپل خاوند قدر نه کوي چې هغه خواري یا بې تعلیمه وي. هغې MS کړی دی سایکالوجي کې، سوشالوجي کې، بوټني فزکس کې، اته میټرک کې فیل دا کور به جوړ شي. یا هغه ډېره مالداره. ګوره برابرې کم الګ چې رشته کوي هغه خپل ځان په شان نیک کور او نیک جینې کوري. دا مطلب دی. ډېر خورایانو ورونه د خپل ترنو ماما نه خفه شي. دا معاشرتي مسله ده. یې ما لور نه کړو زه غریب یم، تا ته چا وی چې مالدار کړه ته رشته وکړه؟ دا هم غلطه خبره ده. دا خو حدیث کې راغلی وی چې دا نه دی کول پکار وي مالدار لور کوي غریب له نه ور کوي. ټیک کوي کنه، مالدار او مالدار لور کوي، غریب به غریب لور کوي. بدل د بل خبره هم ده. یو غریب جنې مالدار ته واده شي دا ټیک ده ښا، او غریب الک په مالدار جنې نه کوي. دا مسله ده. کوف چې دی په الک کې دی، الک په جنې نه اوچتي یا به سره برابرۍ. دا مسله ده. جنې او دا مسله نشته. ته په خبره پوه شو په مسلې باندې. وجي زه غریبم ځکه مال را نه کنه چې یو څو شړکه مواله وي. دلته ولې رشته غواړي چې ته غریب یې؟ خو بیا بله مسله رشته خو له ورکړه خور له او ورور له لکه د هغه زوی له رشته ورکړه، تره ول رشته ورکړه، ماما ول رشته ورکړه. ټیک ته کنه مینتونه کول کنه ای غریب کنه دی مالدارانو کنه مال یې سره کې شاباش نو تا رشته دی پر وخته یو څنګه مال ته غلې. دا غلطه خبره ده. شریعت ته وایي چې برابر یو کا مال به غواړو خپل حساب جیدات کې غواړو، خدا ګړبړوم نه دی پکار. دا ما یو اهم نقطه بیان کړه. تمام محترم لا یزوجنا الا من الاکفاء رشتہ برابرۍ کې کیږي. زه غریبم مال رشتہ را نکړه الکه تا مالدار کړ رشتہ لګل ولې؟ ګوره دا بعض وخت سړی غوسه شي او غوسه ټیکی او دې کې تاسو فایده ده چې تاسو پوه شئ. دلته یو بل خبره هم ده، یو بل دلته یو نقطه هم ده
دا بعضې الکان راځي ډېر ماله د الفتا کې 40 مفتیان کینی په زرګونو فتوا زموږ د الفتا ټوله پاکستان کې نه دنیا کې ګرمه ده ګوره 120 جلدونه فتاوی وشو الحمدلله زموږ د الفتا ښه مضبوطه ګرمه ير وخت دی ماسپښین او ماسختن جمعرات جمعه چټي وکې دی جی ډېر الکان راځي وکې دی دا ډېره اهم خبره ده خدای پاک د خپل نه خبرې وباسي او علمي او د معاشره اسلام مفتی صاحب دا مہر څونه پکار دی املا مہر اقل من 10 دراهم د 10 درهمونه مہر کم نه دی پکار وی دا څونه جوړیږي نو په خوا دا جوړېده 100 روپے بیا 32 روپے بیا 54 روپے زړو کتابونو کې دغه شان دي دغه ریټ نن سبا دغه وزر جوړیږي زما په خیال وزر روپے په خبره ځان پوهیږي اهم نقطه ده خلکو ته وکړي خام ویرا یو فتوا لیکل دي هم څه فتوا لیکل دي وی څنګه خپل یا پردې هغه مہر لیکي چې شل تولې کاله او یو کور نو شری مہر خودونه پکار دي 10 درهم ما ته دینه کم نه دی پکار زیات سونه پکار دي د خزي چې کم خاون جوړیږي داغه طاقت مطابق خو پکار دی خو هغه به د خزي برابرۍ کنه د خزي برابرۍ نبی علیہ السلام د دوه خزو مہر سره 500 او دغه د فاطمه رضی الله 131 توله چاندي نن سبا داسې 4 लाख پورې جوړیږي نن سبا مہر 10 درهم ده دا 4 लाख څنګه شو دا ابوبکر علی طرف نه فاطمه له ورکړو او دونه مہر د نبی اسلام دوه خزو چې باچاګان ورکړو د نبی علیہ السلام طرفه دا غیبی بیان ده خبره کو ځان پوره په خبره پوهیږي نو زه غالب تا اکثر هم چې ګوره تا نه لس چلتو لیکالې غواړي کور غواړي او ستا طاقت نشته نه انکار ورته وکړه وکې دا لطیفه هم ده او مسله هم ده انکار ورته وکړه چې ستاسو اجنیاډو زه کوم اسانه خبر وی مفتی صاحب زما ډېره خوښه ده او چې زما دا رشته وشي هلته او ډېره مې خوښه ده ویم ټینګه کړه چې هغې 20 تولې وي توله 25 تولې ورکړه چې هغې یو کور وي تور پسې 2 کور ورکړه ځان ورته برابر کوي زما طاقت خو نشته ویم تالته رشته ولې کوله خو په ارام کښېنه که نه ګوره خبره ده وی نه جي که نه داسې نه دي په کار که نه جي چې بس 1000 روپۍ رانه والي او بس بھائی ویم ستا سټیټس څه دی ګوره سټیټس لفظ د خولې نه راغی نو په دې یو مسله ښکلې ذهن ته راله چې نبي علیه السلام دقه ووایي که نه لا یزوجنا الا من الاکفاء رشته به سټیټس کې کېږي دا مسله ده مالدار به مالدار سره کوي غریب به غریب سره کوي که غریب به مالدار له ورشي نو خیر دی جینې خو که هلک غریب نو مالدار جینې پسې به نه ځي مالدار خاندان پسې به نه ځي هغې که ورکوي د خپل طرف نه ما ورکړي دی الحمدلله خورزې و لوریان نه بېله خبره ده چې لکه زه میں مدد کرونګه نو بېله خبره ده خو نه به ځي ابه رشته نه غواړي ولې بل مالدار دی ولې اب دې کې بله خبره هم ده جینې کور مالدار دی د هغې سټیټس څه دی ای کره نوکره کار کوي 3 ټیمه بیل خوراک کوي مثلا د هغې کور ګرمۍ سیسټم سردۍ سیسټم هغه څنګه دی بل طرف ته چې دا جینۍ دلته راواده شوه نو هلته خو هغه نوابه وه دلته به سوټي به تپي دلته سوال دا دی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کومه جینۍ ته کې که هغې سره کور کې نوکرې کار کوو نو ته به ولې نوکر دلته بیا ورکې برابرې چې دی دا حدیث کې دی بھائی دې کور جوړېږي نه د زینب رشته زید سره وشوه او قرآن کې شته جی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها ها نبی علیہ السلام ورته ویلي او آیا رشته کامیابه شوه نه ولې بل طرف ته هغه آزاد غلام دی دې طرف ته د قریش اوچت ښځه زینب اوچته ګوره هغه سټیټس برابر نو نبی اسلام وی لا یزوجنا الا من الاکفاء رشته برابرې کیږي الله اکبر دې خو ځکه وې کنه چې بیا هغه سیټ اپ برابرې نه خوري یو کس دی مالدار دی غریب له لور ورکی جایز ده پخپله یا لور رضاوي هر قسمه تکلیف ته هغه هم ټیک ده نه
یا غریب له لور ورکی هغه هم ټیک ده، یا نیک عالم له لور ورکی هغه هم ټیک ده. خدا چې کوم ځای کې انکار وشي نو بل کس ته نه خفه کېږي چې بھائی زموږ لور چې دا ناز او نعم کې اپلو شوې ده او هلک چې د هغې د کور سټیټس د هغې مطابق نه دی او هغه سړی انکار وکړي نو هلک له خفه کېدل نه دي پکار. نو زه هغه هلک ته وي مهر ډېر غواړي نو فتوا راله ولیکه، ویم ډبل مهر ورکه، شابه ورشه زه تاله فتوا نه لیکم، ډبل مهر ورکه. وي زه خو نشم ورکولی، ویم تاله ته لاس ولې اچو. نبي اسلام نه ویلي چې سټیټس خیال به ساته لا یزوجنا الا من الاکفاء. دا خبره ما تاسو ته 11 کاله پس وکړه، ذهن کې مې وخت اچانک مخې ته رااله. دا خدای پاک دا خبرې د خولې نه وباسي او حدیثونه مې ته ورول ریفرنسز حوالې مې دله درکړې. بهرحال خبره مې کوله دا معاملات پای کې راغې قرض، وراثت، بیا دې وصیت، هبه، گفت چله ورکول. العائد فی هبتی کالکلب یعود فی قیئه. چله چې گفت ورکړي چې واپس ته علی نبی علیہ السلام وی دا داسې دی لکه چې یو سپی الټی وکړي او بیا خوري، نعوذ بالله من ذلک. دا نبی علیہ السلام چې نو گفت واپس نه دی. امام شافعی رحمه الله خو وی چې بالکل ته نشي اغشته. یو نفر رحمه الله اصول ضوابط دي مشرو، هغه وی کتا واغشت نو جایز دي خو مکروه دي. دا نه چې تاسو واپس واغی هوته مالک نشو، مالک شوی خو مکروه دي د حدیث د وجه. مضاربت، مشارکت، د یو کس پیسې د بل مهنتي دا مضاربت دی، د دوانو پیسې دا شراکت دی. د دې خپل اصول او ضوابط دي چې مونږه نفع مقررو نو د پیسو نفع به نه مقررو. مثلا ما تعالی 1 لاکھ درکړي، د 1 لاکھ دون فیصد به ما درکې هر میاشت دا حرام دي، بلکې د نفع فیصد چې دا 1 لاکھ سو ګټي دا غي به دون نفع ما درکې نیمه ستانی مزما یا یو حصہ زما دوی سه استاوري ته مهنت کې وز سلیپینګ پارټنر نظر ټیک ده. دا مضاربت او مشارکت شو. چې نقصان شو د مضاربت والا مهنت لړ او د پیسو والا پیسې لړ. او که مضاربت ولا ګړبړ کړي نو بیا باغی راټینګو، هغه غلطی کړي وي ګړبړی کړي نو بیا با هغه راټینګو. دکان ته تاله نه واله ولاړ او غلا وشو نو تاله وطن واله کمرو کې خپل تاله وطن نو ټول پیسې بتی تاله ول نه واله. یا امانت چالوور کې داغه نه ضایع شو نو پاغه زمان نشته الا جدا وتوه چې امانت در کوم خو زمان باندې علم امانه مضمونه بیا پښتا خو بهر زمان په نشته چا تا چا سره 2 لک روپے کې خو دی هغه کو لوټ شو واقعتا دای په کې څه غلطی نه ونه بیا هغه پیسې استعمال لړې. او که داغه پلاستیک تاوله 2 لک روپے ورکړي هغه پلاستیک تیلې کې خو دی او سایکل پورې او تړلې یا موټر سایکل پورې او ټول خلکو تخکاری او یو کس راغی تماچې په کې خو دنو الو بته الکه تا پلاستیک تیلې کې ولې کې خو دی پوښ نه بیا وته امانت پیسې الو خبره پوښ امانت شراکت مضاربت گفت هبه وصیت وراثت قرض امانت اجاره عاریت زراعت سونو وګ تفصیل میں وک الله اکبر. نو تجارت پکو خدای په اصول بزان پویو پرنسپلز او کنه اسی په تجارت کو دکان کولاول یا کم یو کاروبار چې تکه هغه شروع کول حرام دي تر څو پرې داغه احکام د یو نیک عالم دین تکړه مفتی ستاسو د کلی داغه نه چا تاسو ته پوس نه کړ ستاسو د کلی په دې نه ته یو خبره کوم مزیدار ګوره خبره ته وکړه په میډیا ډیر عالمان راځي سره زما په میډیا ډیر عالمان راځي سره زما مونږ ته عقیده نه والا کوي ګوره ډیر خپل بیان او ډیر خپل بیان کوي نه مونږ ته څه پته چې زماري بدمعشان دي که څنګه دا که سټیټس څه دی دا که سوچ څه دی عقیده څه ده کم سکول اف تاټ نه دی زه او هر یو عالم د میډیا هغه ته به مسلې اوره عمل په کوي عقیده وته نه والا کوي سو پروجستاسو د کلی تکړه او نیک مفتی عالم دا غنه تاسو نه دا یاد لرئ بل زیات پاغه پسې ځه الله دا یو عالم دا بیان نه کوي چې په ما یقین مکوي د کلی هغه عالم چې نیک وي الله علوي په قران او حدیث چلیږي شرک او بدعت نه ځان بچ کی دا یو نومي د نیکه
الله داغه به منه زما به نه منه زه چې لګیا د هر یو میډیا والا به نه منه د هر یو یوټیوب والا به نه منه زما به نه منه د خپل کلی او د علاقې چې تاسو تکړه عالم دی او تکړه عالم هغه ته چې مدرسې کې مدرس وي تکړه غټ مدرس وي او دا پکې ضروری دی شاه رسول او غلام حیدر او شمس الدین نه ګل زمان شیر زمان نه چې زری بني زیدون ترکیب نه ورزي او نون وقایه باندې نه پويږي او په کتابونو نه پويږي او کتابونو شي پړاولې هغه نه د کلی عالم مولا نه تکړه عالم دا هغه کلی خیر دا هغه علاقه تاسو پیژنه هغه پسې بځه هغه به منه او هغه نو مسلو تاسو کوي دا هغه اکیدی پسې بځه ولې زموږ ټوله علاقه چې دي د کی څونه معلمان دي بزرګان دي عالمان دي دا اولیاء الله دي دا فرشتي دي دا نیکان دي او کنه دا ولې میزانم کټ کو ټول خلک تاسو ما څه پیژنه ولې څوک مې پیژني زما شاګردان دي 700 مفتیان دي او بزرګونو عالمان دي نه هغه خو ما پیژني څوک چې ما نه پیژني خبره ده چې د میډیا عالم پسې لړې او تعالی هغه تک نو اوریدل او هغه نه متاثر شوي او هغه خپل دغه کې مریدای کې راوسته او بیا هغه پسې شوي او هغه سن نظریه وداغه د یو د نظریه دا و چې قرآن کې بدلې شوی دی داسې مقررین بیان کوي وی د قرآن کې تبدیلی شوی ده داسې مشته چې قرآن وی منم خو حدیث نه منم داسې مشته چې د ختم نبوت غلطه تشریح کوي داسې مشته چې اجماع نه مني داسې مشته چې ضروريات دین نه مني او خبرې کې داسې خپل خبرې کوي ځکه ابن مسعود وی کنه من کان مستنا فليستن بسنه من قد بعث فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مړو پسې بده جمدو پسې بنځه او پرسوتی صحابه دي جمدې گمراه کیدی شي سره زما گمراه کیدی شي عقیده قرآن او حدیث او صحابه منهج ده بس مفتی اسماعیل او مفتی عبدالرحمن او مفتی عبدالقدیر او مفتی طارق دا زموږ سربراهان نه دي صحابه دي ځکه چې جمدې گمراه کیدی شي بھائی الله اکبر دا مسله بچام نه کړي ونه څوک الله دې موږ ته سمجھ نصیب وکړي الله دې موږ په هو کې زما محترم نو خبره دا ده چې ما تاسو ته بیان کو چې د شریعت خلاصه لو بلوبابو نه چور څه ده نه هغه شپه خبرې دي پینځه نه دي ماشوم پیدا شو بان په وخت کې سنت او 10 منز نکاح جنازه نا نمبر 1 عقیده تفصیلی بیان شو سلور گھنٹے الله اکبر نا اته گھنٹے په عقیده بیان شوه دی سلور بیانات پیو شو شرک نه پاک عقیده دویم عبادت پدیم بیان شو دریم معاملات پدینن ما بیان کو معاملات باندې ما بیان تفصیلی دین پس چه ده هغه ده معاشرت الله اکبر معاشرت رهن سهن څنګه رهن سهن کې راضی ته یو ملک اوسېږي حتی کې د کافر ملک ګوره تاغي سره دسخط کې چې التزه پته شته تاسو دسخط کوي چې زبدي د اصول پرنسپلز ضوابط حدود لیمیټډ او اخلاقیات پدې بز د دې بز خیال کوم تالتا کریډټ کارت والے ځان ډیفالټر شو کې واپس راو تخته او پاکستان او اسلام شرمل تا د کافر پیسې دي تاسو پرجی حلالي حرام دي کافر سره دوکا په کاروبار کې حرام ده داغه پیسې خړل حرام ال تغیت نقصان رسول شهريانو ته دا حرام دي کوم ملک ته اوسه دا معاشرت داغه د اصول پرنسپلز ضوابط اخلاقیات دای په خیال ساتي هغه ته نه مجبورې چې ته يهودي شه یا عیسائی شه دا خو ته وای نه نستا عقیده باره کې سکی ته بلکې خپل دعوت مور کول شي خو उनके ऊपर खर्च करके और اخلاق اټیکټس هغه ځان متاثر کی او په خپل تا ته وای چې زه بستا په دین او په شریعت باندې عمل کوم نه غي نه خپکی
معاشرت کې د ملک قوانین د کافر د ملک قوانین خیال بساته نو چې اسلامي ملک کې ته بیا به ډېر ساته. دلته یو څو اهم خبرې به کومه. الله الله اللهم ارحمنا. نو پاغه کې سم ملکی قوانین دا غي هم ته خیال ساته سنه ټول دا به خیال ساته. بعد وخت کې د ملک مشران داسې فیصلې وکړي چې هغه درست نه وي. دا خبره غور سره وره. من خصوصا علماء کرام ډېر غوسه شو، خو بعضې وخت کې داسې فیصلې وي چې هغې کې وقتي مجبوري وي، هغې په هغې جاړي، خو وقتي فیصلې وي، مجبوري وي، خو تاسو د هغې د مجبورۍ نه خبر نه یې. تاسو فوراً جذبات کې مراد سوچ کوئ، فکر کوئ، صبر کوئ. د ملک د قوانینو خیال چې که ساتئ نو ملک به امن وي، چین وي، سکون وي، افراتفری بني، انانیت بني، یو موټی شي. تقوا ځان کې پیدا کړئ چې تقوا وي د الله نه یاره نو اتحاد او اتفاق، او چې اتحاد او اتفاق وي نو ستاسو به قوت وي لکه موټی، او چې قوت وي نو ستاسو غلبه به وي، او چې ستاسو غلبه وي نو ستاسو سټیټ په مضبوط وي. په ټوله دنیا کې دا بعضې خلک وي سپر پاور څوک دی، موږ د څلورو ملکونو نوم نه الو چې دا سپر پاور دی. دا خبره غلطه ده. تکړه ذهین سپر پاور او طاقتور ملک الحمدلله زموږ پاکستان دینه طاقتور ملک نشته. موږ 50 ملکونه زغلولی شو. بعضې مجبورو د وجې داسې کارونه وشي چې هغه په هغې باندې موږ نه پوهېږو، هغې کې حکمت وي. که دا شی موږ ته حواله شي نو موږ مجبوراً ته به داسې فیصلې کوي. لکه مکې دور کې تاسو وګورئ زما محترم نبي علیه السلام آیا 40 کاله تېر کړي او خلکو په اعتماد پیدا شوی او د صادق او امین تمغه ولا ورکړې وه جی شیلډ ولا ورکړو مجازي مراد ده او عزت او برکت او ولې پټ موس کو. بعضې وخت کې داسې احکام چې هغه د مکې دوري هم مجبورني مونږ کور کې ناستو سار پاسو او ماستن د کیږو ډوډۍ خورو سیستم چلو. د سرحداتو حفاظت او د ملک حفاظت دا اسانه خبره نه ده جی. دې کې بعضې کارونه داسې وشي د صلح حدیبیه په شان چې صحابه غوسه دي. علي ته نبي علیه السلام وایي دغه زما نوم مه ورکړه، دا رسول الله نه ورکړه. وایي نه وارو وګوره ته وګوره که الله اکبر وینه نه وارو په خپله یې نه ورکړه. وي کوم ځای لیکلی دی راته وښایي دا نه ورکړه. الله الله او چې واپس کېږي صحابه علاله کوي. وایي نبي ورته وایي د وخت نبي ورته وایي چې وایي لکه موږ واپس کېږو. صحابه غوسه دي علاله نه کوي. هلکه ستاسو لیډر پاک محمد پاک وایي چې واپس شئ علاله وکړئ ویښته به خوروئ واپس کېږو به نه مني. ولې نه مني؟ ولې موږ څه ښکته یو، ولې موږ د چا نه یېرېږو، موږ به ښکته کېږو. وګوره الله اکبر. بعضې وخت کې داسې فیصلې وشو تاسو خفه کېږئ ما قسم دی زما دا ویښته ټول د ټول بدن ودرېدل په دې خبره باندې. نو هغه فیصله کې څونه برکت و. موږ یو فیصله وکړه الله اکبر اشاره یو فیصله مو وکړه که نه هغه هم ته نقصاني ښکارېده که نه لکه صلح حدیبیه په شان. او الحمدلله د هغې نه باوجود ټول مو زغلول که نه الحمدلله. نو بعضې وخت کې داسې خبرې چې تاسو خفه شئ خو هغې کې داسې خیر او برکت الله راولي چې الله موږ له خیر او برکت راکړي. بعضې خبره ما اشاره خار کې ته اوسئ. د خار اصول ضوابط اتفاق صفایي د غاښونو صفایي به هم کوي، د لاسونو وینځل به هم کوي، اودس او غسل به هم کوي، خپلې ګیټې هم صفا ساتئ،
پوندې هم صفا ساتئ چا چې صفایي ګوري پوندو ته وګوره او دننه چې بنې نه چې دننه بنې نه پاک دی او پوندې چمکو دي دا صفایي والا کس دی دا سړی او د ښځې صفایي که ګوره نو بورچې خانې ته ورشه او واشروم ته ورشه نو بس کاغه صفایي نو ښځه صفا او صفایي خیال ساتي او که بورچې خانه په بله وړي اوس خان بویونه دي واشروم کې بعضې وخت کې مونږ غریب خلکو کر لړ شو غریب ترین کسی او د هغه واشروم چې زه لټرین دا لس به وایي لټرین دونه صفایي هغه ټایل نه ماربل پکې نه خو دونه صفایي سبحان الله ښکلی صفا بعضې به ټایل لګولي ماربل لګولي ټول ګند با خوا دی خوا پروت دی عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے صفائی د پوندو صفائی د بنین صفائی او دا څوک چې پینټونه اچي اکثر پینټونه اچي د پنجاب کې دلته حکم دي دا به د جوړه خو مونږ بدله کودرې راځي پس پینټ دی چولی درې میاشتې د جراثیمونو ډکی دا پینټ هم زر بدلوي ځکه چې په هغې ګند ښکاري نه ته جراثیمونو ډکی انډرویر جراثیمونو ډکی هغه پینټ سره چې هغې اچي ټول ګند نو صفائی د ښځې صفایي په څه کې ده ته مې ووایي د سړي صفایي په څه کې ده ته مې ووایي څنګه به یې پېژنې ده ته مې ووایي الله دې موږ ته سمه نصیب وکړي او زما کور جګړې ډوکېږي نو نه کور چې ته ما چېرته زه جګړې نه کوم الحمدلله خو صفایي باندې شر کوم نو وهل ټکول نه کوم کنځلم نه کوم خو شور کوم وایي دا صفایي سترایي هر چیز په ځای باندې ثاني صاحب فرمایي بیشتي زیور کې هغه ټولې ښځې وګوره چې بھائی ستاسو ماچس ستن یو ځای مقرر دي چې بجلی لړه شي او لاټین هم ني او تاسو ورشه هغه ډبې راواله بجلی لړه ډبې غیواله دي مومبتی غیواله خپل ځای ارسله مقرر کړي چابي ځای ولا مقرر کړي هغه سیز راواله صفائی ستھرائی یہودیوں کی طرح اپنے صحنوں کو گندے مت رکھو اے مسلمانوں پاک صاف رکھو دا حدیث ده ای به ګنده ساتو اوس یهودیان صفائی کوي او مونږ ارسس خان ساتو صفائی ستھرائی دا معاشرت کی شامل دی ملک قوانین د خار قوانین د محلي قوانین د محلي والو خیال ساتل که ملک او شهر خار محله او کور صحیح ساته نو سوره حجرات باندې عمل وکړي زنګ دا سونه چې بیا اوس تعریف میں خو کو اوس لږ مذمت کوم زنګ دا حکمرانان او ریاست والا افراد چې دي د الله بندګانو تاسو ټولو چینلو سره پیمرا والا ته وایم د قرآن پورا قرآن ویډیو نشته پاک صاف په اردو پښتو کې ما دواړه شروع کړي دي الحمدلله ها پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله سورہ حجرات سارو مقام اور وې د خلکو ته په ټي وي په ریډیو باندې هر یو چینل کولو کا هر یو اف ام کولو کا ډنګ ډوت دي سره نو تاسو خلاف هم لګي خبرې کوو کنه ځان هم لګ ټیک کې لګ دی باندې کنټرول ساته نو محله شهر خار کله د صفائی ستھرائی د خیال ساته د گاونډي حقوق یوصینی جبرائیل بخاری شریف چې ما ته جبرائیل السلام وصیت کو چې دا گاونډي خیال ساته دلته یوصینی لفظ د علمي نقطه د علما او عالماتو د پاره ویم د وصیت فاعل چې الله یا رسول الله شي ترجمه د وجوبي یوصیکم الله الله تاسو له وجوبا دا حکم درکړي چې میراث صحیح تقسیم کړي واستوصوا بالنساء خیرا بخاری 84 دن پہلے حضور نے فرمایا چې زما وصیت قبول کې د خزو مبارک دي سره زیاتې مکه زرا وانه الله اکبر وهل ټکول پوښي په خبره کنه خروان عمل کوي بار بخی کور کے بشیر ببری شرم اخبئی لن یضرب خیارکم تم میں سے اچھے لوگ اپنی بیویوں کو نہیں مارتے ہیں کور تراش سلام کوے ہنس مکو کر داخل ہو جاؤ کور کے پر امن نظام جوڑ کے دا کس جہنمی دے چې کور تراشی او خزو بچیو چې بیا مصیبت راغی دا جهنمی دا جنتی دی چې ټول خوشاله شي ماشاءالله پاپا آ گئے والد صاحب آ گئے داجی را گئے سبحان الله دا جنتی دی ستا شروع کوي دا کور نارس صبر کوي خزه سره نه هغه فلانکیک خزه والی شي نه هغه ریسلر دا نه کراټه بلیک بیلټ دا خزه صرف جبه استعمالي او دې باره کې الله فرمایي واشرون بالمعروف خزه سره گزاره کوي گزاره څه ته وایي
دغه جبه ده نه هغه استعمال کی غریبه نور څه کوي شپور کارونه کوي اگر چې هغه د هغې په ذمه نه دي استری کوي جامې وینځي ډوډۍ پخوي بچي سنبالوي نه هغه لږه ژبه د استعمال کړي نو چپ شي نه ځان یې څه هسې غلط لفظ وایم خو ویل په ځان یې مشروع جوړ کړی دی ته بار یو بدماش ووهه چې خلکو سره ظلم کوي ښځه مه ووهه سلام کوه پیار محبت الفت صبر شکر عاجزی انکساری دا ځان کې پیدا کړي دیکھو اللہ ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف اللہ نرمی سے وہ کچھ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا ہے اللہ نو دا حقوق تھی سورہ حجرات سارو مخام پختو اردو کے اور اوے خلقو تا پڑوسی کے حقوق میں وے سیورثو اغا الفاظ دیلتا چې ما ته جبرائیل علیہ السلام دا گاونډي باره کې وصیت کو یعنی حکم به راکو چې تی خیال ساته ما به چې توارث نه کی په میراث کې الله قریبی رشداری پالل دیته و چې داغه په غم خفه شه په خوشاله شه د نیکه حکم ورکړه بده نه منکه نیکه کې غم کې وسره منډه تړو خوشاله کې خوشاله شو شریک شو ور سره او مینه او محبت زکات ورکړه مستحق اخلاق کردار اټیکیټ سره خزاته دا مطلب مونږ رشداري ست وای مونږ ټول ځان نه ملای جوړ کړی دا پښتو کې یو کنځلو کنه ملای تا دانګه ملای دا کنځل دی ګوره پښتو کې ښه او ډکشنری کې ښه نن سبا هر یو کس ملای بس خودو کې بناستي لس دولس خود ایبو مخاندي دیو مخاندي ته خو ملای وای سړی به وجره کې ناستي زه اکثر دا نشنل والا زنګ بزرگان مشران چې دي سره زه خبرم کوم غپ مو سره لګوم هغه ته دا وایم چې تاسو د پښتنو حقوق د پاره ماشاءالله منډه تړلو ہے یو خدای اضافي چې سرچارج ختم کېده دی بل نه چې دا ختم شي نو سو حقوق هم ورکې کنه لکه چې تاسو دونه مهنت وکړو 15 شپته کال نو پښتنو ته چې کوم حقوق ملو شو چې هغه مو ته ملو شي خدای لکه ملې یا د خزه لپاره یا کور دی یا ګور دی ټول چې متلونه دي په دې عمل مو کوم د خزو سیستم بیل کې د سړو سیستم بیل کې چې په دې عملو زما محترم چې کوم تاسو اختیار کی خپل خزه او بیان دي اغي بارک یادو تاسو اسمبلی کې کینه التم دنیا خزه ناشتي خو بل خبره ټول ناشتي اریو د خپل پارټي ذمہ دار دی مسلمان دی چې د خزو فکر وکي دا غي د پردي فکر وکي دا غي د حیا فکر وکي دا غي د आवाज د فکر وکي دا غي د گاون فکر وکي ټول مسلمان نه دي خو چې څونه زم طاقت چې دا غي مطابق مونږ سیستم صحیح وچلو نو مونږ اریو کس د خپل مخ کې سیستم ذمہ داری نو فرمای دا قریبی رشتہ خیال وساته نو ملې ما جوړېږي سړی به سړو سره کینی خزه به خو سره کینی سړی به بیٹه گجره کې غپ لګي او خزه به پل کور کې ناشتي غپ لګي رنگ بے پردگی کو کزنز مرد کزنز عورتوں کے ساتھ گھومتے بھی ہیں آؤٹنگ ہوٹلنگ دا گناہ کبیرہ دا په دې کې ډېر نقصانات وشي عقل مند کې اشاره کافي حقوق الزوجین تا معاشرت کې راځي خزه خاون حقوق د خزه سو حقوق دي ټولو ته پته ده روټه کپڑا مکان دا د خزه حقوق ته بوله ورکه سہولت ورکه د خپل طاقت قوت استطاعت مطابق ایته سہولت مهیا کې او د خاون داغه د مال داغه د عزت او د بچو خیال ساتل والدینو خیال ساتل لومبي والدین دي دای ټوله خرچه او بچیو خزه دای خرچه به خیال ساتل اغي د والدینو سر مالش والدینو خپې د باول چاپی کول سار او ما خام لومبي والدینو سره کې ناستل دفتر نه کاروبار سکول کالج یونیورسيټي لومبي او مور پلار سره کې نه بیا به بارته ځي چې راځ لومبي او مور پلار لراځي بیا به بارته ځي کور والا وځي بچو له وځي بس راځي او خزو بچی دي ولې مور پلار ابو ډاګان شو ای زیات توجه غواړي کمپنی غواړي ای سره کې نه ای ته لطیفه کوي ای خاندوي ای مالش کوي ماهنه پیسې ور کوي بس بوډاګان دي جینو ای له د ماشومانو دي جی قل لعاص والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت جتنے نیک اعمال کرو فإن مصيرك الى النار آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے تو والدین نافرمان به جہنم ته
چا تاجد کوي که والدین ته په حق خفي که په ناحق ته خفي بیا بچي ګناهګار نه دي ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفور رحيم دا آیت ریفرنس ده والدین دا غي خیال ساته مہر د خزه مہر ورکوي چې کوم مقرر کړي ورکوي چې ډيري لګ لګ پابندې سره ورکوي پکاس چې څوک مہر نه ورکوي او خزه غواړي دا کس چې دی دا بدکاری کوي خزه سره بدکاری رضاعت 2 کالو په ورکو ماشوم له او رضاعت په 2 کالو او 2.5 کالو دوانو کې ثابتېږي وحمله وفصاله 30 شهرا دا 2.5 کالو دلیل دی ریفرنس طلاق ہمیشہ طلاق مور کے مخ کی 15 کارا کوي نمبر 1 نرمی سے نصیحت اکیلے میں دویم وهجرون فی المضاجع خفشت سلورم وضربوهن مسواک یو 2 مسواک یا سو سپېړې پملا په مخ وخل حرام دي زمون چې مخ باندې وهل کو دا حرام دي فلیتق الوجه حدیث کې راغلی ماشوم شاګرد سټوډنټ بچی خزا دا حرام پر لومبه پلک مخ لور دا ګناه ده طلاق یو باور کې لومبه با 15 کارا کې نصیحت خفغان وهل امیاته څنګه وهل او سلورم 2 کسان با دوانو خاندان ولا کینه او روغه بو بیا چې نه کیږي بیا به یو طلاق ورکړي 3 بنو ورکړي چې گنجائش پکې موجود ده نکاح د شریعت مطابق تنكح المرأة لأربع سرور وجه خذ سر نکاح کی لمالها چې مالدار ده ولجمالها خلد ولحسبها خاندان اوچت ده ولدينها شریفه ده الله والا خاموش ده دین سره کاری بس او آخرت سره کاری فاصفر بذات الدين تربت يداك ته دین ته وګوره نکاح و معاملات باندې خبرو شو په عبادت مو شو په عقیده مو شو اخلاقیات باندې خبره زنګ شوې ده هي کې خبره شوې ده خو بیا ته ورم ماننوي ټوله خلاصو مورم تقوا ڈر پرہیز علاج سے بہتر پرہیز ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے یو کس نزله زکام بخار دی او دا مرچکو ته کار ویلې دو غوړو ته نه بس دا نورم خراب شي مړ بشي دا مخکې پرهیز دی بیا علاج پرهیز باسنه کو دین کې چې راځو لومبه د کفر نه بیا د شرک نه بیا د بدعت نه بیا د حرام نه پر دې حق پم نه دباو او بل له تکلیف نه ورکو حرام او ګنا نه ټول خبرې دین او پرهیز کو کله کله غلطی مانه واستانه وکیږي داغ مت کو سب داغدار ہیں بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے اللہ اکبر کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون دا ضروری ده چې موږ د دې خبرې خیال وساتو چې ځان کې تقوا پیدا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کا خوف او کنا ہر وقت ہر آن ہر گھڑی مونږ د الله نه یری والدین ګوري کنه ګوري خزه ګوري کنه ګوري الله خو ګوري کنه دلته یو اهم نقطه اورېږي وی دیندار سوکته امی اصطلاح کې مونږه حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث چې څوک پینځه وخت موس کوي ګری ساتلی ټوپه چي تبلیغی ذاکری غازی د تم سوي دا دیندار دی نه چې چا کې 2 صفات کنا 2 صفات دا دیندار اصل دیندار یې ته پته لګي یو عظیم بزرگ نو من عالم بعضی د تکړه نیکانو عالمانو نقطه ز بیان کوم خو نو من عالم دا غي وجه دی چې اتفاقی خبره کوم نو بیا دی وی چې فلانی سره تعلق ده نو ځان به خو دینه بچو کنه جی چې امت کې جوړ پیدا شي توړ پیدا نشي هغه فرمایي چې څوک د سار مسکی دا دیندار دی جماعت سره څوک چې اثر مول جماعت سره نه کوي دا دیندار نه دی دا سي دین داویدار دی او په دین پیسې ګټي یا په دین ځان خي
الله سار موس کې حاضر دی کنه. هاي هاي همیشه کله کله خو ارچنه غلطی کی خبره پوښ سار موس کې دی حاضر دی دا دیندار دی. نمبر 1. نمبر 2 जिसकी खिलवत जलवत से अफजल हो. دا بل بزرگ وی امام جعفر صادق هغه وی जिसकी खिलवत जलवत से अफजल हो چې چا یوازې والے هغه افضل وی د جلوت د خلکو مخکې خصوصا ګناه نه کوي. رسول نیک پناسته مو خلکو مخکې ز ګناه کول شم خلک د عالم ته وګورو پټکی دی او ګری دی وغیرہ وغیرہ. دیندار اصل هغه چې یوازې سوکم نشته سوک ته نه ګوري او د الله نه ویریږي. رجل الله دعته امرأة ذات حسب وجمال وقال إني أخاف الله. یو کس ته بدکارۍ مکمل شو دی وی زه الله نه یریږم مطلب دا دی ونیغ دا ارج د سوري د لاندې سبحان الله 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله امام عادل. پورا حدیث راته یاد دی خدای یو ټوکړه تاسو لپاره کافی ده چې یوازې تاسو ټچ موبایل له اوس ګورئ ته غلط کار په کې کنه کې کله کله غلطی ارچنه کې دي شي خو دا تقریر مقصد دا چې کوم پابندۍ سره ګناونه کوي دا پرې ده. انسان गलतियों का पुतला है लेकिन गलतियों का पतीला नहीं बनना चाहिए. रंगियों मलगरी बवे नो जो उस अल्लाह ना तैयारी है करना हर योजना थोड़ी लंबे क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन लाजिम है ना अगर मूस देगा मूस के ना सुस्ती के नास्ते और लंबे तपुसो मूस की पयो गुनावाल प कब्र के निचता प मूस बांधे वाल निचता क्यों बस घर में की विश्पी वड़ी दी जी خوب پورا نه دی ساړه کې بلستر مونږ پرې دینو کله برازه ټیک ته قبر ته بځي بیا پته ولې د رحمان وینا با هل رښتیا شي چې په قبر کې دی یو دیوال ته مخ بل ته دی شاش. الله اکبر الله اکبر. دا نو خبر دادا چې تقوا عفت یوسف علیہ السلام کے عفت ہو کنا مریم علیہ السلام کے عفت ہو کنا وګور څنګه الفاظ دي هغه وخت کې حیا یو خود ډیر خپل او صحیح پرده کړل یو مصیبت خدای چې پرده نشته او چې کوم پرده تاسو وینئ کنه د مالز کې آگے پیچھے یونیورسيټي نه جنہ کې رواني سره پوزې پټی کړې دي دما محترم او مردان او ثوابه ارد گرد پښتنو چارسدې والا پیخور والا ټول درخواست کوم چې تاسو غزړه پرده خوا یار صرف پوزې پټی کړي ټول تندېخ کاری روزیخ کاری نیم ننګیخ کاری او یو خاص دته انګلیش کې وی ویل پوز دې جوړ کړی دي خدای ته وګوره خپل لوريانه خوريانه خزه ک دغه کوي شاپینګ لذي ک ټیچینګ لذي او ک سبق پڑھاوي مونږ یونیورسيټي ټاپ کړی دی الحمدلله. نو دا الله بندګانو سم پرده کوي یا خو تک سپین خپل غټ صادر یا گاون او روزي و پټوي او ټول ننګي و پټوي صرف سترګي بخکاري چې فورن قسم نه چې خو صحیح پرده کوي او څنګه وته سړی وګوري د شرم د اگستر کې راخته شي دا پرده دا غي داسي دی خدا سي پردي کړی دي چې امام غزالی رحمه الله فرمایي چې کما خزه داسې پردو کې چې دا غي پرده کې داسې ټټه وي چې سړی وي چې ګورم وطن وي دا خزه به جهنم کې سوځي اگر چې پرده کړی دا به پرده خو سر وسوځي خفقه کې ورانه گاون یو رنگ نارینا غټ د گیټو نخکتا کولو یو رنگ شایننګ پکې نه او صرف سترګې به ښکاري بس دا پورا تندې خالی دی روزي خالی دی نیم ننګي خالی دی دا پوز صرف پټکړې دا وایټ ګولډ دا پوز ک ډایمنډ دا 17 लाख روپو چې صرف دا پټکړې دا پرده نه ده د چې دا مخ کولو کې نو خاله دا مخ کولو ساته نو خاله دا فتوا ده زما څنګه چې مخ پټوي کنه چې دا کولو کې نو خاله دا بالکل ویل پوزز انګلیش کې دیته وي الله دې موږ سمجھ نصیب وکړي الله دې موږ عقل نصیب وکړي دا کور اصلاح وکړي نو هغه کې تقوا عفت حیا یو خود کله پرده کړی دا خما خبره کوله یو مصیبت پرده نشته بل مصیبت دا چې کوم پرده سوینه دا پرده نه
بس خبردار پرده څنګه ده مې درته ووایي. ښه نو څه وایي عفت څه ته وایي؟ یو ښځه صحیح د شریعت مطابق ښکلې پرده کړې ده او 41 दुकानदारों سره خندا بڑکا ہوگی तो इसके दिल में पर्दा नहीं. دا جمله چې دا کنه दिल का पर्दा होना चाहिए. دا نه چې موږ پرده نه کوو اړه پرده پکار ده. دا جمله دی ده چې یو ښځه ښکلې پرده کړي خو پرده کې اندر رہتے ہوئے اگر نامحرموں سره گپ لگئی نو اس کا دل کا پردہ نہیں ہے. بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے. ظاہری تو پردہ کیا ہے, دل کا پردہ نہیں ہے. مخفق گرانا خوش کلامی ہاں کنزل بچت ہم نہ کله کله د خسرې نم کنزلوزي خیر ده هغه انسان ده او کنزل بنا کوي جنگ جګړه بنا کوي پیار محبت الفت صبر شکر عاجزی بہادری دام راضی اخلاقو کې ته بہادر د دین د پاره د غیرت د پاره د حیا د پاره ته بہادر چانو نه یریږي په حق مسله کې لا يخافون لومۃ لائم. الله اکبر. لا يخافون لومۃ لائم. د چا ملامتیا باندې با یری ګناه کوم په حق یو دا وسره شرط ده. ته چې ګناه کوي بیا چې ځا نه یریږم نه ته په حق یو څوک ته ملامت کوي لا يخافون تاسو کسان نه یریږي. بہادری دین کے لیے نہ کہ گناہوں کے لیے. بہادری بردباری نرمی عدل و انصاف دا ټول پښتانه دشمنی چې کیږي غلطه گواهی نه کوي عدل و انصاف نه کوي بس پرا کوي پرا چې رشتہدار او گاونډي او تر ماما په حق دی او په نه حق دی بس گایو ورکو ایثار بل سره امداد ان سبګرانی د امداد یو بل سره کوي. هغه مؤمن نه دی چې ودشي او گاونډي اوږي دا حدیث دی انه کامل مؤمن نه دی خطا دی کمزور ہے. استقامت دین پر استقامت اس کی دعا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. یا اللہ استقامت دونوں پر دین را کہ آخر وقت میں پا ایمان سرئی پا اسلام سرا جن پا ایمان سرا خاتمہ. ایمان دل میں ہوتا ہے اسلام باہر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وضو غسل تیمم نماز روزہ زکات. ایمان دل میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اللہ پر ایمان رسول پر ایمان غیب کی چیزوں پر ایمان جنت دوزخ پر ایمان نو دا ضرور نه چې یو کس مړ شي او کلمه ووایي چې په آخر وخت راته یا الله کلمه نصیب کړي. مطلب دا چې هغه ایمان سره مړ شي او اچانک یو سکند کې یو سړی مړ شو کلمه ونه وي دې کلمې سره لاړ ولې عقیده ټیک وکړ او کلمه وونه سبحان الله کوي نه وینه دا نه چې د کلمه خو نه ویږي آخر وخت کې یا الله کلمه راته نصیب کړي. دې مطلب دا نه چې په خله وایم نه اچانک هر ټای کو شو مړ شو نو دې بجنت زی زکه چې دا ټول جون چې د ایمان سره ایثار استقامت استقلال تواضع. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې عاجزي کوي الله به اوچتای څوک چې تکبر کوي الله به ښکته کوي. دا چا انداز رفتار گفتار د وجه دا موجه د کې تکبر دی دا انداز رفتار گفتار گاډي چلول داسې دي نه چې چا کې دو صفات شته کنه دو صفات هغه کې تکبر نشته ا دو ځان کې راواله چا کې تکبر په اخره کې د جهنم نه روزي الا من كان في قلبي حبه من خردل من كبر طول خلق د جهنم نه رو باسه. دا به ورځ اعلان شي بخاری شریف چا کې تکبر د نو پروت دي. مونږ ار یو کس تکبر والا وایو او ریاکار دا مونږ خپل متکبرین او ریاکاری. المؤمن مرآت المؤمن مسلمان د مسلمان آینه دا ستا خپل شکل په نظر راغی چې تا کې دو صفات دي تا کې تکبر نشته. نمبر 1 हंसमुख होकर मिलना. अस्सलाम वालेकुम संजय जी खैर स्माइल तकबर को मिलावेगे ची बजबी होकर और बुज बुट अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक हो प्यार मोहब्बत हंसमुख होकर सलाम. हाँ दा तकबर ना पाक दे. دویم چې حق خبر رااله او تا کې غلطی شته نو خپل غلطی چې ته مانې نو تا کې تکبر نشته. بس یو کس د تلو انداز داس وی یا د خبر وی د کې تکبر ده دا تا کې خپل ده چې هغه حق خبره منی دا خلاف یا خاندان خلاف او हंसमुख होकर मिलता है هغه تکبر نشته. دا ډېر اهم نقطه و. په بل بخښه ګمان کوو د کې تکبر نشته د کې عجیزي ده پزانه او بدګماني کوو چې مونږ کې دا ټولې غلطۍ دي. بعض خلک کوي ما کې تکبر نشته دروغجن ده هر چا کې شته ما کې نشته خدای په مقتضا به عمل نه کوو ما کې بغض حسد نشته دروغ وي هر چا کې شته. دا به دباو محبت الفت با
بار ته راوباسو او په هغې به عمل کو تواضع. نو ما دا خبره کوله شریعت خلاصه شپږ خبرې دي. عقیده تفصیلي بیان شو، عبادت تفصیلي بیان شو، معاملات تفصیلي بیان شو، معاشرت تفصیلي بیان شو، اخلاقیات دا بیان جاری دی. ہے کہ تقوی، عفت، حیا، خوش کلامی، بہادری دین کے لیے، خودداری بارہ کے وہ جی ګوره دا خودداری چې ده کنه جی دا یو صفت دی او دا به ځان سره توجه سره کېده. خودداری امر علی الناس شبه الملک، چې خدای پاک تعالی څه درکړي دي کنه په هغې د الله شکر وباسو، او بله جینۍ دپاره بله جینۍ د الک دپاره، بل الک د سړي دپاره، بل سړی که هغه سره ښکلې ګاډي یا ښکلې عزت یې ورسره بینک بیلنس وي، بلکل هغه ته به نه پسخېږي. زه خپل کار کوه، خدای ستا دا نعمت نور زیات کی، خدای دا ډبل زیات کی، خو هغه نه به امپریس کېږي نه، هغه ته به خفه کېږي نه، د خولې نه به هغه ته اوبه راځي نه. اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے بس میں اس پر خوش ہوں، یا اللہ لئن شکرتم لازیدنکم. هغه دعا وکړه خدای پاک نورې ولا ډېر کې، تعالی به خدای پاک ډبل درکړي که بغض صدقې اس نے ملاوي. خودداری جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ځان به ختم نه ګڼئ. ګوره یو خدا تکبر یو دا نه چې مالدار نه ځان ښکته وګڼئ یا عزتدار نه ځان ښکته وګڼئ، نه، تعالی خدای پاک ایمان درکړی دی. نو خودداری، عدل و انصاف، ایثار، بل سره امداد، استقامت، استقلال، تواضع، دا اخلاقیات دي. اخره خبره پاتې شوه ریاست، فلاحي ریاست پسند گئی. د اسلامی حکمران چې دی کنه توجه دا ډېر کارونه دي، توجه ډېر کارونه دي اسلامی حکمران، خو اوچت کارونه چې دا 11 دي. شرعقاید کې ذکر دي، نبراس کې په تفصیل دی، د هغې په شرع زه هغې پسې نه ځم، خبره به اوږده شي، په 15 منټه کې خبره ختموم انشاءالله، بیا سوال جواب ته راځو. نو زما محترمو په دې خبره ځان پوهېږئ چې دا حکمران ډېرې ذمهداري دي. اوچتې څونه ذمهداري دي؟ 11. هغې پسې نه ځم. د هغې نه اوچتې ذمهداري چې هغه 4 دي. څونه دي؟ 4 دي. نمبر 1 اقامه والصلاه. د حکمران ذمهداري ده چې په خلکو مونځ کوي. 1500 سال په دې عملو، اوس په 2 ملکونو کې عمل دی. عرب اقامه والصلاه، 3 امامانو څوک مونځ نه کوي، پابندۍ سره دا واجب القتل دی. زنګ امام و يدخل في السجن حتى يموت ويتوب، چې جیل کې واچول شي او یا مړ شي او یا توبه وباسي. دلته علما کرامو درخواست کوم، علما کرامو ته درخواست کوم، زنګ بزرگان مشران د ټولو مکاتب فکر سکول اف تھاټس مذهبي جماعتونه هم ډېر دي کنه، یو پکې ټول نه غټ دی ماشاء الله، نور وړ جماعتونه شته، په چا هم کیس نشته، څوک هم غلط نه دي، د کیس نه پاک دي ماشاء الله. دې ټولو ته یو درخواست کوم، ټولو علما کرامو ته چې د هغې تعلق سیاست سره دی، خو زموږ مشران دي، بزرګان دي، دا نه د هېچا بد نه وایو. کم از کم اسمبلی کې په شریکه دا شور جوړ کې، قانون پاس کې، او ټول به مني چې بھائی چې کله د مونځ ټایم وي هر څه بند، علاوه مسافر کې، علاوه موټر وی کې، دا ټول هر څه بند، او خود د دې مخکې تربیت وشي. ځکه دا قرآن کې ذکر دی، قرآن کې ذکر، سکول ته ماشوم لېږي که نه لېږي، کالج ته، یونیورسټۍ ته، دفتر ته، دکان ته لېږي، او که نه ځي غوسه کې، جنګ کې، شر کې، فساد کې، چې ماشوم سکول ته نه ځي چغې وایي د چیلې په شانو مې کوي او بیا هم لېږي. نو دغه شان الله رب العزت دا ټول مخلوق ته دی به د الله په خبرو عمل کوي، چې نه کوي حکمران د ټولو گویا کې د ټول رعایا مور پلاري هغه په ټولو مونځ کوي. نو دا چې دا आवाज او بل پاس شي په اسمبلی کې چې به ټول به مونځ کوي، بس دا یو خبره چې من ضيع الصلاه فهو لما سوى اطيع، که دا یو خبره حل شو کنه دې کې ډېرې مسلې حل شي ان شاء الله، ټول به مونځ گزاره شي، والله د هدایت او د خیر او د برکت فیصله به راشي ان شاء الله. لومبه دا کار دی. وآتوا الزکاه،
او دینه پیسې والی مالداران لو غریب لیور کی پدې عمل ده او خان ده پدې عمل ده بھئی قرآن کې لیکلي چې مالدار نو پیسې لې کنه د پد ویده قرآن کې لیکلي دي نو د بینک نه پیسې لري د مالدارانو له زکات لري د زکات پکې یو وزیر می هغه زکات په صوبو باندې او په ملکونو باندې تقسیم په خارونو باندې تقسیمي ویده قرآن کې لیکلي نو دې سره دانی لیکلي چې اقاموا الصلاه کته وسره نه لیکلي پدې ولې عمل نه کوي امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر یو شعبه امر بالمعروف ونهي عن المنکر پکار ده یعنی کې حکم ورکی د بده نه منع کوي بدی صدا چې کومه قرآن او حدیث کې دا مکوي نیکی صدا یا کم حکم قرآن او حدیث کې دا غنی کې دی به حکم ورکی دا به یو شعبه شتا او شتا کنه پولیس ولدي کنه اقامه الصلاه د دې کار ده دا سرور کارونه اوچتي نور کارونه دي وتزویج الصغیر سونه چې غریبانان الکانو جنکی داغي واده په حکمران لازم دي چې ابو لکي وتزویج الصغیر اقامه الصلاه اقامه الحدود والقصاص واصلاح الثغور د سرحدات او حفاظت کوي حدود او قصاص په دې عمل کوي وبناء المساجد والمدارس والرباطات مسافرخانه جوړول انتظارګاه جوړول سکولونه کالجونه یونیورسيټي جوړول جمعهتونه او غټه غټه مدرسې جوړول دا یو غټه مدرسه چې هغه حکومت جوړ کړی هغه صرف د حکومت لاس کې وډو کې هغه نه غټ غټ حافظان او علمان جوړي دا دې جوړه کې دین دی او جوړه کې غټه مضبوطه چې قرآن سنت عین مطابق وي او دا غي مطابق هغه چي ماشاء الله اسلامیک یونیورسيټي خو سیستم سره روانه ده مدرسه یونیورسيټي ماشاء الله لکه تربیت په حواله سره دلته کالج خدای ماشاء الله په آباد میډیکل کالج کوئی ایجوکیشن پکې نشته تاسو ته دا خبره یاد نه زه ته کوم بیا ګوګل کې سرچ کې دا شو یونیورسيټي جوړه شپوړه راغټه ماشاء الله او دې کې و ټیچرانو دی پردې لګولې تاسو ته پته شته خزي وبېلې سړی وبېلو کوئی ایجوکیشن خو مس کې پردې سبحان الله دا سرچ کې په ګوګل کې پوښ نو د دې خبرو ریاست څه کارونه دي تاسو ته ما وایي اوچت کارونه حدود قصاص سرحدات حفاظت د ماشومان واده گزاره الاونس او خیر ملاوي کې د ځن علما اکثر تقریر کوي هو دی په غلط دي جی ارزه کې گزاره الاونس ته عمر به ورکول رضی الله عنه او دین ورکی دا سونه چې پولیس فوج ګورنمنت ملازمین په کروڑونو دي دې ته پنشن نه ملاوي دا گزاره الاونس ته کنه څوک چې اتم کې لس پیری فیل شي او سکول نه وي ناغله ولې گزاره الاونس ورکی نو گزاره الاونس په ټول اسلامي ملکونو کې شته د پېشن په صورت کې هغه کسان چې هغه مهنت کړي څوک مهنت نه کوي نو بیا خو ایته به نه ملایوي کنه دا یو اهم نقطه د علماء کرام نوٹ کړي تو حکمران ذمہ داري ما تاسو ته دا یورپ کې ډېر ملکونو راځي 30 پاغي کې بعد ملکونو کې ماشومان ته په ملایويږي پاغي د پاسې لیکلي اومریان لا دا عمر رضی الله عنه چې پاغي وجه ماشومان ته په ورکو سبحان الله سبحان الله په خبره پوه شو که پوه نه شو اومریان لا دیته وي اومریان لا مخکې چې دینو هغه فوج مضبوط فوج عمر رضی الله عنه چې کوم فوجي سیستم سبحان الله مخکې چې وو ناغه مخکې چې کوم ناغه غیر مرتب حضرت عمر پولیس بیل انتظامیه بیل فوج بیل دا منظم او تنخواګانې مقرر کړ رجسټریشن نظام ولا جوړ کړ سبحان الله فوج دفاع ټول منظم اداره چې د کن اعظم دا اداري دي چې کوم دفاعي اداري دي دینه منظمه اداري نشته دفاع خارجي امور او کنه ابو بکر نبی علیہ السلام درې پاکستان عمر زیرا کا ابو بکر عمر نه پاکستان عثمان علی دیارلس پاکستان امیر معاویہ صدریش پاکستان سوری غوری محمود غزنوی سلطان ٹیپو التمش محمد الفاتح سلطان عبدالحمید ایوبی عبدالی هارون رشید التمش ارتغل عثمان سلطان عبدالحمید محمد الفاتح اول الثاني دی وش په ملکونه راکړه اټلی سیسلی اټلانټک ساوث افریقا ادا یورپ چاینا سکیان هند وسن دا ټول ملکونه راکړه سونا 67
سوار لسته واپس لړل دا چې کم پاتې دي دا چا ویني دي چا مهنت کړه دی اته اوس ما بار بار ویلي امن او امان قائمول دا ذمہ داری ده په امن او امان کې او سیستم ټیکولو کې دریو کسانو کردار دی نمبر 1 بادشاہ دویم عالم دریم چې څوک کم کسان اصلاح کوي مرشدین شرک و بدعت سے پاک دا درې وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها کدین تباکی کې دریو کسانو تباکی کې باچا عالم مرشد نو فرمای امن و امان امور داخله خارجي امور و داخلي امور وزیر داخله وزیر خارجه پولیس اومه بیت المال او دا ټیکس اسلام کې شته دا به خلک کوئی ټیکس ناجایز ده الضرائب ټیکسز امام غزالی کتاب ډېر کتابونه په لیکلي دي کتاب الاموال لابي عبيد کتاب الاموال لابي يوسف الضرائب ټیکسز للغزالی دا غزالی هم دا په کتاب ده او کنه خدا چې کوم ټیکسونه دي دا ډېر دي واجب خبره ډېر دي نو هغه کسان چې داغي طاقت کم دي پهونچ کم دي ناغي برابر ورکي چا چې پهونچ زیات تیغي کم ورکي نو دام غلطي ده تعلیم راستہ تعلیم راستہ علاج دا به حکومت فری ورکي تعلیم راستہ علاج دا فری ورکي بیت المال نظام قضاء قاضیان جسٹسان قاضی القضات ججز دا به قرآن و سنت مطابق عدالت نظام زکات کی ادائیگی دا د حکمران ذمہ داری ده او دا به دا ورکوي ادې کې به سستی نه کوي نو بهرحال دې باندې ما تفصیلي بیان وکړو چې شریعت خلاصه څه ده نن مې د رستنی درې بیاناتو هم خلاصه ووي او پوره شریعت خلاصه مې ته ووي چې هغه شپږ خبرې دي عقیده عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست په دې ډېر پرمغز مدلل او مضبوط بیان شو دا که تاسو لیکلی ونه خاله خو دې ته زم چې دا بار بار دا نه بیان او چلی او سبا جمعې پر دې مو چلی ان شاء الله نو چې دا بیان تاسو معنا غوښتم شي په واتس اپ بهرحال دین به زده کو په دین به عمل کو او د آخرت فکر وکړي د مرګ پته نه لګي پنځه وخت مونږ شرعي پرده او د ساز نه حفاظت د یوازې د ګنا نه حفاظت سار مونږ پابندۍ سره او جماعت سره د پاره د سړو ساری سوره یاسین سوره مزمل شپی سورة الملک سورة الواقعہ دعوائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں ہر وقت اللہ ذکر کریں بے وقت سے ذکر کی خضر پر مخصوص ایام کے مزنہ کی غم ذکر کولی درود شریف استغفار کلمہ طیبہ تیسرا کلمہ کور کے برکتی انشاءاللہ تاسو کور کے برکتی انشاءاللہ ها او الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي په دې ټایم د زیارت پر پابندۍ سره د قرآن حدیث او فقهي مسایلو درس کیږي تاسو یې شوق سره اورئ او دا ځان سره باورچی خانو کې ولیکئ هغې باندې مستقل تیرېږي ها نو بیا به خپلو سړو ته م وایه چې بهی نن بیان دی او څونه چې کسان بیان اوري چې هغه نورو ملګرو ته م وایي خصوصا تعلیم یافته ټیچرز میل فیمیل چې هغې دا بیان اوري او د هغې سکولونو کې اصلاح کوي اسمبلی کې اصلاح کوي الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځوي زما محترم او دې کې به سستي نه کوئ او پابندۍ سره بیان اورئ که چاته څه سوال وي هغه سوال کولی شئ دې وخت کې یوټیوب ته لاړ شئ هلته ولیکئ تورو ویب ټي وي TORU تورو ویب ټي وي تورو ویب ټي وي یوټیوب کې ولیکئ زموږ هغه چینل سبسکرایب کړئ پای کې دا ټول بیانات شته مونږ په پیسې نه ګټو لکونو روپۍ به راته میلاوي خو پیسې پې نه ګټو سبسکرایبر هم ډېر دي مونټایز کړی مو نه دی نو هغې کې دین یو خو د ټچ موبایل فتنې نه ځان بچ کړه که دا سره دی نو دین پې زده کړئ ټوله ترجمه هغې کې شته تفسیر ترجمه قرات تجوید فقهي مسایل هر څه په هغې کې شته یوټیوب ته لاړ شئ هلته ولیکئ تورو ویب ټي وي TORU بیا تورو ویب ټي وي WEB او ټي وي TYV
دولی کې وسه هغه به مطلب چې هغه نه ټول دا چې شپور څوک ټچ موبایل کې انختی دا غي د پاره ما دا پر موبایل ماله نمبر 1 چې موږ بیانات په پیور ماله او چاته چې موبایل دا بالکل ختم کې ټچ موبایل ختم کې خو چې څوک نه پری دي نه تا کارو چې دین پیسته کې او کنه دین پیسته کې دا ګنا نه ځان بچ کې کنه قبر او آخرت فکر وکړه تورو ویب ټي وي دا اولی کې په یوټیوب کې دا ټول بیانات سبسکرایب کې هغه نو ټول بیانات په تاسو له درځي دا بیانم لکه میډیا ته زی السلام علیکم د شری مسلو ته پوس کول شي 22/22/94 او په دین باندې عمل کول شي او دین باندې عمل کو دا زموږ ځای السلام علیکم السلام علیکم که څوک ټلیفون کول غواړي نو 0311 ها خو بند نن بند بل نمبر بدل کوم هغه کم نمبر چې دی هغه سره اخر کې 5 لګوي کنه 6 په ځای 5 بس هغه آن دی هغه ته پوښتنو کې 0311 444 0005 6 والا ما دا کوي استعمال وي نو هغه باندې شری مسلو ته پوښتنه السلام علیکم بند نشته بهرحال نو 0311 444 0005 6 په ځای 5 ولګوي نو ان شاء الله باغی بتاؤ اس جواب ملو شي خو 15-20 منٹ پس والسلام جی خوش جی بس بیان خیر سره الحمدلله ټول په یو لاس کاله کې خپل بیان شو ماشاءالله فضل الله صاحب راغلی دی ها دې افیس کې نولي ماشاءالله او تاسو چې ته چې جوړیږي زه نن ته نن دا سیستم کې څه مسله راغلی الله دې معافي کړي دا تاسو وختي بیان نو ریکارډینګ سره نو لګیدل ها ریکارډینګ نو لګیدل